السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې حضرت طلحه رضی الله عنه څخه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برک وفرمیل کله چې تاسې مشوره کوئ د کار په باره کې د چا سره نو د څو کسان سره مشوره مه کوئ داسې نه چې اوس نو ته چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک خبره اورېدلې ده د فرض لمانځه په باره کې مشورې کوي زه یې وکړم که نه وکړم دا خو د الله حکم دی دا خو به هر وخت ته پر ځای کوي او زکات پر تا باندې رالی یعنی مال دی د زکاتو نصاب ته ورسېدی زکات در باندې فرض شو په دې کې به مشوره نه کوې د چا سره چې زه زکات ورکړم که نه کوم حج در باندې فرض شولو زه اوس حج وکړم که نه وکړم یعنی په دې فرایضو کې به تاخیر نه کوې په دې کې به مشوره نه کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي د جهاد په باره کې به د بزدله سړي سره د بېغیرته سړي سره مشوره نه کوي ځکه هغه خپله بزدله دی بېغیرته دی دی جهاد ته نه ځي نو دی به څو تا ته حکم وکړي تا ته به امر وکړي تا ته به دی د جهاد مشوره بیا څنګه درکوي هېڅکله به دغه سړی تا ته د جهاد مشوره در نه کړي چې ته جهاد ته ولاړ شه یعنی دغه جهاد ته به د فساد نسبت کوي او کوم څوک چې جهاد کوي و دغه ته به باغي نسبت کول کیږي ځکه دی بزدله دی خپله خو نه ځي دغه لاره و څنګه بدنامه کړي او دغه څنګه داغداره کړي او څنګه داغ پر دغه باندې ولګوي دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې کله صدقه کوي خیر خیرات کوي او د بخیل سړي سره به مشوره نه کوي ځکه صدقه کول د سخي عمل دی د سخي کار دی سخي الله ته ژوندی دی سخي الله ته خوښ دی سخي الله ته محبوب دی او صدقه نه کول دا د بخیل عمل دی بخیل الله ته ناخوښه دی د بخیل نه الله ناراضه دی بخیل الله ته مبغوضه دی او بخیل د جنت لري نو کله چې تا د بخیل سره مشوره وکړه چې زه صدقه وکم خیر خیرات وکم که نه وکم نو بیا به دغه بخیل تا د څنګه مشوره درکوي چې ته صدقه وکړه خیر خیرات وکړه دی خپله نه کوي نو کله سل صدقه کوي نو دی به درته وایي چې سل څه کوي چې صدقه کوي خو لس روپۍ صدقه کړه دا نه دی مسکین پر مسکینانو باندې به هم داغونه لګوي په فقیرانو او مسکینانو به داغونه لګول کیږي ځکه دی خو صدقه نه ورکوي دی خیر خیرات نه ورکوي نو ستا په زړه کې به هم شبهه در پیدا کړي دغه خیر خیرات نه به دې راوګرځي صدقې په باره کې به د بخیل سره مشوره نه کوي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي د واده په صورت کې چې کله واده کوي کوزده کوي ځان ته د ځوان سره به مشوره نه کوي ځکه ځوان ته معلومه نه ده وای د وږې سترګې په دیګدان کې هغه خپله هیڅ د یشي په تلاش کې د یشي ور پیدا سي پر دغه لاره باندې تللی نه دی دغه لاره ده ته معلومه نه ده نه بیا به دی تا د څنګه د خیر مشوره درکړي نه دی بې خیرۍ ځای وي الله او رسول ناخوښه ځای وي پر داسې ځای به دی تا ته مشورې درکوي یعنی د واده په صورت کې به
داسې سړي سره مشوره نه کوي چې خپله واده نه یې کړی. هغه ځوان وي د داسې سړي سره به یې کوي چې واده یې کړي، دغه لارې لیدلې یې، دغه لیکه لیدلې وي، تجربه کاره سړی وي، نه بیا به ته خپل مقصود و خیر ته رسیږي. حضرت عمر فاروق او د تنم بارک فرمایي چې ته د ښځو سره مشوره مه کوئ، ځکه دا ناقص العقله دي، د دې عقدونه کامله نه دي، دومره پوره نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي کله چې الله تعالی جنت العدل فدا کوي، نو الله تعالی وفرمایله چې دې ته به څو کسان نه داخلومه، یو کافر، بل مشرک، دریم بخیل سړی. کافر و مشرک خو نه داخلیږي و جنت ته، لیکن بخیل سړی به هم دغه جنت ته الله تعالی وفرمایل چې دا به نشي داخل. باید د داسې کسانو سره ما ته مشورې ونه کو، د داسې کسانو سره ناسته او ولاړه ونه کو، بیا به خدا نخواسته دنیا به مې هم تباهي او آخرت به مې هم تباهي.